ما ورتوی داسې د یو کس یو ناشنا واقع خو راته بیان که وی ما ته وی چې واقعي خو ډېرې زیاتې دي خو ستا وخت مختصر دی نو یو مختصره واقعه به درته وویم وی ما ته وی چې زه به جیل ته تلم ایمان ته به مې خلک رابلل نو په دې کې یو کسو یو جرم کې راغلی او څه دومره غټ جرم نو سر وضع به جیل کې وی بیا به ازادېده رها کېده به نو هغه سړی مسلمان شو او د هغه دپاره ما نوم کې حود علي وی د اسلام چې کم احکام و هغه احکام زده که دین یې څه ناڅه زده که وی زما او د هغه یو بل سره ډېر مینه پیدا شو ډېر تعلقات تر دې چې ما او هغه به ذاتي خبرې هم یو بل سره شیر کولې وی یو ځل هغې علي ته ما وی چې علي مسلمان شوی د اسلام نه پس زندگی دی مولیده او د اسلام نه مخکې دی هم ژوند تیر کړی دی څه فرق دی محسوس کړی دی وی هغه علي په ژړا شو ډېر زیات یې وژړل وی ما وی جوړ زما دا تپوس په ده باندې بد ولګېده وی ما ورته وی چې علي که ما ته پته وه چې ته په دې باندې خفه کېږې نو ما به درنه تپوس نو کړی وی راته وی چې نه په دې تپوس باندې نیم خفه خو هغه زندگی چې د اسلام نه ما مخکې تیره کړې ده هغه راته رایاده شو نو په هغې خرابه زندګۍ باندې ما وژړل وی ما ته وی چې زه یو وحشي انسان وم بلکې د انسان په جامه کې زه زناور وم اوس خو زه یو معمولي جرم کې جیل ته راغلی او رها بخشم خلاص پشم خو زه ډېر غټ مجرم پاتې شوی د اسلام نه مخکې زما ژوند داسې و چې ما 36 مړي کړي دي بېګناه مې 36 کسان هسې بې څه وجلي دي او چې کله به مې سړی مړ که او هغې سړي به په میدان کې د ټوپونه واله او ثابت خطا هغې به ماله یو خوند راکو یو لذت به ماله راکو هغه به ټوپونه وال ثابت خطا تړتکې به یې والې ما به په هغې میدان کې ډانس کو او زه به ګډېدم 36 کسان مې هسې بې څه وجلي دي او ګډ شوی م ورته دا زما د اسلام نه مخکې زندګي وه او چې زه مسلمان شویم نو چې زه په ځمکه باندې م ګرځم نو د اسلام نه پس لاندې ځمکې ته م خیال کوم زما د خپې لاندې میږې رانشي او چېته میږې مړ نشي نو د اسلام نه مخکې د انسانانو قتلونو ته به ګډېدم او چې کله مسلمان شوم هر انسان سره مې مینه پیدا شوه د میږي م خیال ساتم چې د خپې لاندې مې میږې رانشي